बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ګوره نن زموږ چې کوم ټاپک دی هغه څه شی دی ریفرنسز کې به موږ نن کوم ټاپک وایو یا په کوم کمنټس متعلق به خبره کوو. په هغې کې دی دا ټیبل اف کنټینټ، ټیکسټ اپډیټ ټیبل، فوټ نوټ شو، اینڈ نوټ شو، سایټیشن شو یا د بیبلیوګرافي مینیج سورس وغیرہ د دغه متعلق موږ خبره کوو. کوشش به دا کوو چې دا کوم مین یو دا موږ نن کمپلیټ کړو. دې کې فرست چې کوم دا آپشن دی ټیبل اف کنټینټ. ټیبل اف کنټینټ څه ته ویل کېږي یا ټیبل اف کنټینټ څه شی دی؟ تاسو چې کله یو بک کولو کې لکه سپوز دا د کمپیوټر ساينس بک راواله، دا کمپیوټر ساينس بک دی. د کې کومه دا اولنی پیج کولو کو دی، اولنی پیج کې تاسو دلته وګورئ دي چې لیکلي دي انډیکس یا به لیکلي وي فهرست یا به لیکلي وي ټاپکس چې پای کې درته داخلي چې په یونټ 1 کې پیج نمبر 1 نه شروع دی، په دې کې دا ټاپکس موجود دي. یونټ 2 فلاني پیج نه شروع دی، پای کې دا ټاپکس موجود دي. نو کته یو ټاپک سرچ کې نو ته سمپل دی کنټینټ ته وګوري، په کنټینټ کې تاسو دا ټاپک نیم پلس په کوم پیج باندې دا ټاپک موجود دی هغه تاسو ریفرنس ملو شي ته ډایرکټ هغه ټاپک ته لاړ. نو تاسو ته یو خپل اسایمنټ جوړې، ته تھیسس جوړې، ته یو کتاب جوړې، ٹھیک شو. ته هغه د پاره اولنی پیج کې ټیبل اف کنټینټ سازي چې په هغه کتاب منشن وي چې په دغه کتاب کې چې کوم ډیټا ده په کوم پیج باندې کوم ټاپک موجود دی یا په کوم پیج باندې کوم چپټر موجود دی. ناغه د لپاره موږ څه جوړو؟ ټیبل اف کنټینټ جوړو. خو دې لپاره څه دي سنور ریکوایرمنٹ پکار وی لکه که زه ډایرکټ په دا ټیبل اف کنټینټ کلیک کوم نو ته ماته یو ټیبل اف کنټینټ دسی جوړې یا دسی جوړې. فار ایگزامپل زه په دې کې سټایل واخلم دا چې څنګه په دې کلیک کوم ته ماته دلته کې ګوره ایرر میسج راکی او راته وی کنټینټ نو ټیبل اف کنټینټس انټریز فاوند. ولی چې دا ریلیټډ دی د یو کمانډ سره. د لپاره به ته پهله کنټینټ کریټ کې یعنی ډیټا به ته اچي چې ډیټا موجود وي نو دې بعد هغه ټیبل اف کنټینټ تاسو جوړي. ٹھیک شو. اوس لکه څه قسمه فار ایگزامپل دا فرست پیج ما خالی پریخو په دې باندې به زه انډیکس راولم، په دې باندې زه د خپل ټیبل اف کنټینټ راولم، زه کنټرول انټر سره سیکنډ پیج ته لاړم او دې ځکه ما سو هوم ته راغم. هوم کې ما دلته کې دا هډینګ واخسته. ټیک شو. هډینګ کې بدل تولیکل مایکروسافټ افیس. اوس د مایکروسافټ افیس کې چې کومه ډیټا دا ما ور واچوله بیا مې کنټرول انټر والو بل پیج ته لاړم، دې ځکه ما بل هډینګ واخسته الته مې ولیکل مثال په تور باندې ټي آی ټي کې مې ډیټا واچولا بیا بل پیج ته ورغم، دې ځکه بیا ما هډینګ واخسته دلته مې ولیکل سرټیفیکیټ ان انفارمیشن ټیکنالوژي سی آی ټي. بیا لاندې راغلم، دې ځکه مې بیا یو هډینګ واخسته دلته مې ولیکل هارډویر. اوس فار ایگزامپل دا ما مختلف ټاپکس په مختلف پیجز باندې ولیکل. کنټرول هوم سره به زه فرست نمبر پیج ته راغم. اوس کنټینټ ما سره موجود دی، ما پکې هډینګ یوز کړی دی. نو زه چې دلته راشم دلته دی ریفرنسز تا په ریفرنسز کې زه ته ویم چې ما د ټیبل اف کنټینټ جوړ کا. زه په دې کلیک کوم دي کې بیا ډیفرنٹ سټایل راکړي. لکه اوس په دې کې ګوره اتوماتیک ټیبل 1 دی، اتوماتیک ټیبل 2 سټایل دی، دا ټیبل اف کنټینټ 3 سټایل دی. ټیک شو. کته وی چې کسٹم ټیبل اف کنټینټ جوړوم نو ته د خپل خوښم جوړول شي. خو فلحال به موږ دا یوز کوو. لکه مثال په تور باندې ما دا واخلم، زه چې څنګه په دې کلیک کوم نو دې ماته دلته کې ګوره باقاعده یو ډیجیټایز نوټس راکړي. ماته وی چې دا ستا کنټینټ دی، په دې کې مایکروسافټ افیس چې دی په پیج نمبر 2 دی، ټي آی ټي چې دی په پیج نمبر 3 دی، سی آی ټي چې دی په پیج نمبر 4 دی، هارډویر چې دی په پیج نمبر 5 دی. نو دا څه ته کنټینټ جوړې او هغه ته سره اډ کې نو دې کې फायदा څه وشي. لکه موږ کوم مینول دا کنټینټ جوړو. اوس یو کتاب لیکم 500 پیجز کتاب دی. ٹھیک شو. اول خو بزر 500 پیجز کتاب دا 500 پیجز ځان سره په میموري کې ساتم. زه به ګورم هر پیج چې په کوم پیج باندې کوم ټاپک ته هغه د لپاره به زبر راځم مینول به دغه شی جوړو. نو هغه ډیره زیاته ډیفیکلټ شي، ډیره زیاته مشکل شي. اوس که زه په هغه پیجز کې کار کوم اوس یو ټاپک دی هغه ما دلته په کنټینټ کې په پیج نمبر 15 باندې راوستي دي او هغه دلته کې زما سیټینګ سره پیج نمبر 17 ته وړېدو یا پیج نمبر 16 ته وړېدو. نو زه بیا ورپسې ګرځم دلته به زه هغه چینج کوم. ولې چې ما خو هغه ته ریفرنس ورکړی دی چې پیج نمبر 15. نو د دې فایده دا ده چې د اتوماتیک ټیبل اف کنټینټ جوړ کی. اوس دا ټاپک د راغ چې کوم ټاپک په پیج 2 دی کدا زه پیج نمبر 100 تم واړم دی به اتوماتیک دلته ماته 100 ماته به ټیبل اف کنټینټ کې چیر ضرورت نشته. اوس دا ټیبل اف کنټینټ تیار شو، ریډي شو، اوکے شو. اوس کې دې کې زه مزید ایډینګ کوم. مثال په تور باندې زه په کنټرول انټ سره اخرنی پیج ته لاړ شم، دلته راغلم، دې ځکه بیا ما کنټرول انټر والو، دې ځکه زه راغم ما یو بل هډینګ واخستو دلته مې ولیکل مثال ویب ډیزاینینګ. اوس دا دلته کې وشو، زه واپس کنټرول هوم ته راغم. اوس دې ځکه ګوره ویب ډیزاین خو به دې کې موجود نشته.
ویب ډیزاینینګ په کم نمبر اف پیج باندې راغلی دی هغه په پیج نمبر 6 باندې راغلی دی نو زه به سمپلی دلته په ریفرنسز ته راشم ریفرنسز کې به یا دې نه اپډیټ ټیبل وم ټیک شو یا به دلته کې زه اپډیټ ټیبل وم چې اپډیټ ټیبل باندې کلیک کوم دی مال دوه خبرې راکړي چې اپډیټ پیج نمبر اونلی صرف پیج نمبر اپډیټ کوم که اپډیټ انټایر ټیبل کنه د ټیبل چې کوم هغه ریفرنس دی کنټیکټ دی هغه ټوټل موږ ورته چې به انټایر ټیبل ما ته مکمل اپډیټ کا چې زه څنګه په دې باندې اوکې کوم نو ګوره هغه ټاپک په دې کې راغی اوس مثال په تور باندې زه راغم د پیج نمبر 2 ته دلته راوړی دم پیج نمبر 2 ته په دې کې ما یو هډینګ واچولو بیا ما سب هډینګ می یوز کو ډایرکټ می هډینګ دلته استعمال کو دې کې ما دلته کې ولیکل مثال په تور باندې CSM ټیک شو او دلته مې دا باقي نارمل کو ډیټا مې ور واچوله اوس کنټرول هوم ته راغم اوس پته کې CSM شته خو په پیج 2 باندې دوه ټاپکس راغله کنه چې زه څنګه ته یم اپډیټ دیو ماته په پیج 2 باندې ګوره سوي بیا ما ورشي انټایر ټیبل مې واخسته نو ګوره مایکروسافټ افیس ما سره په پیج 2 دی بیا په دې کې بل ټاپک څه شي CSM ما سره په پیج 2 دی نو که تاسو دې هډینګ کې بیا هډینګ 2 جوړوي هغه به سب هډینګ راځي یا دې ځکه ته دا بل هډینګ یوز کې چې را به زمانه فیسس پکار دي سترونګ پکار دي نو سپیسینګ د دې نو چې کله تاسو دغه ډیجیټایز کنټینټ جوړوي نو هغه لپاره ضروری ده چې تاسو پکې استعمال د دې هډینګ کې کته مینوال ټیکسټ لري کې هغه بس ایز ا هډینګ ناراضي اوس لکه مثال په تور باندې زه هغه کنټرول اینڈ دا دې ځکه ما بل جوړ کو او دې ځکه ما ولیکل مثال په تور باندې خان اکیډمي اوس دا ما یوز کړ بولډ وک لیکن سایز والا لوی کړ او دلته کې زه دغه ټیکسټ لیکم نارملی خدا ما مینوال یو هډینګ جوړ کو خو که زه هغه تک دا اپډیټ کوم نو دا به زما په ریفرنس کې نه اپډیټ کیږي ولی چې اټ از ناٹ د پارت اف دیس دا ردی پارت نه دی ګوره د انټایر ټیبل وام هغه نه اپډیټ اوس که زه یم چې دا مینوال ما جوړ کړی دی دا مینوال د زما دی کې شامل شي بعض اوقات یو کس هغه د دې خبرونه خبر نه وي کمانډ ورته پته نه هغه پیل نه کار کړی وي او چې زه اوس دا ډیجیټایز کوم نو بیا په صورت حال کې لکه ته براشن تک کنټرول انټر تا دې ځکه چې کوم دا آپشن دی دا خپل ټیکس به سلیکټ کی ټیک شو او دلته به دې ځکه ته یو هډینګ ورکړي لکه مثال دا هډینګ دا مې هډینګ ته وړېدو او چې کله کنټرول هوم ته راشم دلته زه اپډیټ ټیبل وام ټیک شو انټایر ټیبل وام نو هغه به زما په دا هډینګ کې شامل شي اوس بدل تاسو ذهن کې دا کوېشن راځي چې سر زه خو خپل چې کوم تیم استعمالوم یا زه چې کوم خپل ډیټا استعمالوم په هغه کې زما د سره د دې هډینګ دا سټرکچر اړه خوښ نه دی زه د خپل هډینګ سټرکچر چینج غواړم نو بیا تاسو ته په دې هډینګ کمانډ کې دلته ما خو دلو چې تاسو خپل هډینګ څنګه کریټ کوئ هغه بس کوي دلته شراشي ته په پیل نه دلته کې ځان د لپاره کریټ سټایلز کې نوم باور کې چې زما به د مین لیډ دا هډینګ وی د سب لیډ به دا هډینګ وی د انر لیډ به دا هډینګ وی د فوټر به دا شکل وی د هډر به دا شکل وی هغه او دا غینه پاس براشه موډیفای به وای موډیفای کې به د خپل خوخه مطابق سیټینګ وکي کلر کمبینیشن دی کته بولیټډ راولي کته په آوټلاین راولي کته هغه په ټیبل کې راولي چې څه قسم راولي ار سیټینګ وکي اوکې وکي دا ډیفرنٹ هډینګز مته دي کې سیف کی بیا چې تکړه سلیکټ کوم ستا مطلوبه هډینګ او دا هغه کنټینټ بدلته تیاری په دې باندې پوښښ دا څه شی وو دا په ریفرنسز کې ټیبل اف کنټینټ اوس دې کې دا یو آپشن دی لیول 1 ټیک شو یا لیول 2 دا مونږ خالی هډینګز په تور استعمالو لکه دې کوم سره څه شی دي کته ته کې کلیک کړئ نه دا هډینګ 1 هډینګ 2 دا د آپشنز دي ښه ٹھیک دی اوس کله ته موږ راشو دا خو سمات اوس خو دلته کې تیار پراته دي کته وی چې زه خپل کسٹم ټیبل اف کنټینټ جوړو دا چې کوم موجوده دی دا زه ریموف کوم ما ریموف ختم خپل جوړو چې خپل جوړې په دې کسٹم ټیبل اف کنټینټ دې کلیک نو دې تاسو دلته کې ګوره ډیزاینینګ درکې سټرکچر تاسو کولو فرست تاسو دا وی چې هډینګ 1 او پیج نمبر منځ کې ډاټ ورازي ویب پریویو کا په ویب سائټ کې ګوري ویب پیج کا جوړې ویب پیج کې پتا ته په دې شکل ښکاري ٹھیک شو ته په دې کې استعمال ته چې ډاټ نه استعمالوم زه دا ډیش استعمالوم دینا پس ته چې را به زدا د څه طریقې سره استعمال وغواړم یا زدا د څه طریقې سره استعمال وغواړم دلته کې به راځي ګوره فرام ټمپلیټ دي کې ډیفرنٹ ټمپلیټ دي کته کلاسیک یوز کې ګوره کلاسیک په دې شکل سره هډینګ راځي ٹھیک شو ګوره بڑا پریویو درته خای کته د استعمال په دې شکل باندې استعمال ٹھیک شو فینسی استعمال وغواړي صحیح دي د سره راځه ورته فارمل استعمال وغواړي ټیک شو ته سمپل استعمال وغواړي
هو ټولو کې بهترین سټایل دا فرام ټمپلیټ. بیا تاسو چې کوم دا لیولز دي دا دلته کې ځان ته 3 شو کې کسلور شو کې تاسو سمره لیول چلول غواړي ګوره چې تاسو په ډیسپلی کې ښکاری دا خالی هغه د ډیسپلی لیولز دي. کته دلته موډیفای ته راشي په موډیفای کې ته به څه کولې شي د کې چینجز کولې شي. ته موډیفای ته راشي په موډیفای دې کلیک کړو بیا ګوره او ما کدا غا هډینګ والا کمانډ راشي چې ته دې تنامه سور کې ټیک شو فونټ سمره ساتي بولډ ساتي اټالیک ساتي انډرلاین ساتي کلر ورته چینج کول غواړي کته فونټ سټایل چینج کول غواړي کته بیا د فارمیټ تلاړ شي فارمیټ کې بیا ډیفرنٹ کمانډ دي فونټ دی پیراګراف دی ټیبس دی بارډرز دی لینګویج دی فریم دی نمبرینګ دی شارټ کټ دی ټیکسټ افیکټ دی وغیرہ وغیرہ ډیفرنٹ آپشنز دي. نو ته دې ځنه خپل یو کسٹم سټایل ډیولپ کولای شي. پوه شولې په دې باندې ټیبل اف کنټینټ باندې پوه شو کلیر شو. دینه پس موږ دلته راشو دې تاسو ویل کېږي فوټ نوٹ. یو فوټ نوٹ دی یو اینڈ نوٹ دی په دې دواړو کې لږ شانته فرق شته. فرست په فوټ نوٹ باندې ځان پوهی کې چې فوټ نوٹ وایي څه ده. ماشاءالله ټول مسلمانان یې ها ٹھیک شو. د قران تلاوت خو کوي کنه ها تاسو چې په قران لګیا د قران مجید فرقان مجید تلاوت کوي ٹھیک شو. اوس ترغه یو سب پوسی پارا دی ویلا نیمه دی ویلا صدا پاسه دی ویلا څه کم سی پارا دی ویلا ته هغه تک نه پاتې چې تا ته یاد شوي چې فلانی ځای پورې ما سبق ویلې دی ٹھیک شو. یا سوري دغه د موږ چې کله قران کې تاسو حاشیه پیژنئ په دنیا زینو کې حاشیه موجود دي. د یو شی متعلق چې تعالی حواله درکړي زبر د یو بل مثال بیان. اکثر بوکس موږ سره د سره راځي چې په هغه بوکس کې یو ډیفیکلټ ورډ وي یو مشکل ورډ وي ټیک شو چې موږ ته دغه ورډ پته نه لګي یا زه وایم دا شی ځلی کوم چې کوم زمانه د بوک ریډر دی هغه ریډر ته کې دی چې د مینینګ پته نه د وضاحت ضروری دی. نو هغه ته چې کوم نه خمونګه چو هغه ته ویل کېږي فوټ نوٹ ویل کېږي یا اینډ نوٹ ویل کېږي. نو هغه ته کې دا یو نمبر راځي یا سیمبل راځي یا الفابet راځي یا په حروف تهجی کې الف با تا چې کوم ستا خوښه وي ته هغه ایز ا سیمبل استعمال کی. نو دې ته لاندې یو لاین درکې برابر ته نه خبر کی ټیک شو. ته اکه شکم شست لاندې ډیفینیشن بیانول غواړي ته لاندې دا ډیفینیشن ولیکي. نو مخکې چې هغه ریډینګ کوي هغه چې په غلط سره ورسي ایره دا څه شی دی او جی لاندې یو کته د دې مقصد لپاره استعمال شوی دی یا د دې سیس دا مطلب دی ٹھیک شو. نو تک نشان تموږ څه وایو فوټ نوٹ وایو. نو یاد ساته چې پروفیشنل کارونه تاسو کوئ که چېرته بوک لیکئ چېرته اساینمنټ لیکئ چېرته تھیسیس لیکئ نو په دې کې د دې فوټ نوٹ او د اینډ نوٹ ډېر زیات استعمال دي. خو په فوټ نوٹ او په اینډ نوٹ کې لږ شانتې فرق. فوټ نوٹ څه ته ویل کېږي لکه یوه صفحه باندې ته لګې کار کې یو ځای کې ډیفیکلټ لفظ راغو تا پکې فوټ نوٹ ولګولو لاندې لاین راشي د هغې لاندې تا ټرانسلیشن وکړو بیا مخکې روانې لیکل کې بل ځای کې تا ته راغې بیا هم پکه صفحه باندې تا ته راشي دا فوټ نوٹ دی چې د هغې تفصیل هم په هغه صفحه به مخې ته راشي. اینډ نوٹ څه ته ویل کېږي چې کله مکمل کتاب ختم شي دا ټول تفاصیل په اخرنۍ پیجز باندې راشي. نو که په اخره کې په یو پیج راغه که په دوه راغه که په درې راغه نو اکثر تاسو دا ګورنمنټ بوکس چې وګورئ لکه د دې کمپیوټر دا وایو فوټ نوٹ خو خیال دی کې نشته دی خو تاسو که دا اخره کې وګورئ یعنی دا ګلوسري چې ورکړې ده ټیک شو ګوره دا دغه څه بس تاسو چې کوم دا اینډ نوٹ دی هغه بالکل د پیجز په اخره کې راشي. نو هغه یو یعنی نمبر اف فوټ نوٹ یا نمبر اف اینډ نوٹ چې تاسو مر استعمال کړئ. اوس د دې وځ تاسو یو پریکټیکل اگزامپل خو ما چې یو د لندن یو کس هغه د پاره یو اساینمنت ما جوړ کړی وو نو هغه کې د دې استعمال ډیر زیات وو. اوبه درته زه اوس هم کما سری ما ډیلیټ کړی نه ځکه زمونږ مازغه کله کله کار نه کې ټاکته وباسو دا دی ګوره دا اوس یونیورسيټي اف ګلاسکو سکول اف لا LLM ماسټر اف لاس تھیسیس ده سیټلمنٹ اینڈ سیلف ډیټرمینیشن د فلسطینین ټیک شو ټوټل د فلسطین باره کې کیږي دی پدې کې او دلته ګوره یې سم نشته دا د فرست پیج او سیکنډ پیج اکنالجمنٹ راغی د سره راځه ورپسې نو څو ګوره دا شی دی دا فوټ نوټس اوس دې ځکه که تاسو فکر وکړئ 1 لیکنه ټیک شو 1 لیکل دی کنه نو په دغه کې بدلته کې خامخا په دې ځای کې چې کله ته ریډینګ کې ټیک شو ګوره اټ از د ایم اف دیس فلانا 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 ګوره دلته 1 راغی 1 شته کنه ټیک شو
نو د دې ون نم څه مراد شو چې دا اوس کم دا جمله وویلې شوه د دې مقصد څه دی د هغې تفصیل ګوره دلته لاندې په دې پیج باندې موجود دی دې ته ویل کېږي فوټ نوټ بیا چې 2 راغی نو ګوره دلته کې 2 شو بیا چې 3 راشي بیا 3 شي 4 راشي نو دې کې دومره فوټ نوټ استعمال شوي دي دا ګوره په هر پیج باندې داسې داسې راغلي دا ګوره دا څومره زیاتې فوټ نوټ دي یعنی دا 73 پیجز وو ټیک شو هغه بیچاره مې د دې 35000 روپۍ اخیستې دي ټیک شو دا فوټ نوټ اوس اینډ نوټ څه ته ویل کېږي اینډ نوټ دا شی دی چې دا څومره فوټ نوټ موجود دي دا د دې صفحو چې څنګه دا دغه ختم شي at the end of the page به ټولې راځي هغه ته اینډ نوټ وایي نو تک شیز به مونږ په خپل ډیټا کې څنګه کوو لکه فور ایگزامپل اوس دلته کې چې کوم دا دی دا مثال په تور باندې یو ډیفیکلټ ورډ دی زه دلته کې فوټ نوټ لګوم چې دلته ما انسرټ فوټ نوټ نو ګوره دلته کې 1 راغی صحیح دی او برابر هم 1 راغلی 1 موجود دی کنه نو زه به دلته کې دې سره د دې ترانزیشن وکړم چې را ویډیو سره ویل کېږي رننګ ایمیجز ټیک شو بیا زه راغم بل ځای کې ماته د دې ضرورت شو فور ایگزامپل ما دلته کې ولیکل چې بھائی فوټر دی دته متعلق ځلې کما انسرټ فوټ نوټ ګوره 2 شو دلته ما نام ولیکل چې بھائی end of page ٹھیک شو دسه ورځه بیا 3 نو ته دې کې باقاعده تفصیل هم لیکل شي چې څومره تفصیل خو دومره تفصیل هم نه چې دا مین دغه نه سیو شي اوس په دې کې کوم غدل ترا شو په دې باکس باندې کلیک کو ټیک شو نو دې ځکه موږ راته سیټینګ راځي دا وی ګوره فوټ نوټ دی بوټم اف پیج پکار دی که بیلو ټیکس پکار دی نو بیلو ټیکس چې راځي هغه فوټ نوټ نه راځي هغه اینډ نوټ راځي کله بیلو ټیکس کما دا خبره بغلطه شي همیشه فوټ نوټ بوټم اف پیج راځي ٹھیک شو کزه دلته راشم دته وایم چې را به ګوره د فوټ نوټ په ځای باندې زه څه کوم اینډ نوټ مونږ استعمالو زه اینډ نوټ یوز کوم نو زه به دلته راشم دته وایم چې کنورټ آل فوټ نوټ ټو اینډ نوټ اوکے ګوره دا ټول اینډ نوټ ته وړي څه شو اوس دلته کې شو دا نو تا به اوس داسې لاندې زی چې ته څومره ورشي هغه به سره شاملېږي نو چې کله at the end of the page ته ورورسي نو هغه کې چې اوس 10 دي 15 دي 100 دي او 100 دي هغه په اخري صفحې باندې ستا اینډ نوټ دی راشي نو اینډ نوټ او فوټ نوټ کې فرق دا دی چې فوټ نوټ په هم په کنسرن کرنٹ پیج راځي او اینډ نوټ په at the end of the document راځي سپوږ شوي او استعمال څه دی استعمال تاسو ته مو خودل یو ډیفیکلټ ورډ یا د یو شی متعلق مخکې ته وینا کول چې د دې شی مطلب دا دی نو هغه په مختلف ځینو کې تاسو مختلف کارونو لپاره استعمالولای شئ خو شولې په دې کې ستاسو نیکسټ فوټ نوټ ته مې واړاوه پریویس ته مې واړاوه نیکسټ اینډ نوټ ته مې واړاوه پریویس اینډ نوټ ته مې واړاوه صحیح ده انسرټ اینډ نوټ ته ورکول غواړي یا انسرټ فوټ نوټ ته ورکول غواړي شو نوټس ټیک شو تاسو کوم نوټ دا ستاسو نوټس چې کوم د دې متعلق ډیټا راځي په دا فوټ نوټ باندې پوښښ او دې ته چې راشي دې ته څه ویل کېږي سایټیشن بیبلیوګرافي پیژنې بیبلیوګرافي وړي بیبلیوګرافي دا بیبلیوګراف نه دی ها لګ هماشه لګ ورسېد خبره ده صحیح ده What is bibliography? Anyone? ته لږ ورسېدې خو بیا خوایېږي نو دلته خو چاله هم خوند نه ورکوي زړه په زور ناستي ها بیبلیوګرافي ووایئ بیبلیوګرافي څه ته وایي بیسیکلي بیبلیوګرافي یا دغه سیټ اپ چې استعمالېږي دا زیاتره تاسو ته په لایبرري کې د دې ضرورت پېښېږي بیبلیوګرافي مطلب ته یو تیسیس لیکې ټیک شو ته اسایمنټ لیکي ته بوکس لیکي مونږ چې تیسیس لیکو اسایمنټ لیکو بوکس لیکو نو زمونږ خپله انټیلیجنسي دومره نه ده چې زه خپل ورډینګ پای کې استعمال کوم زه خامخا د انټرنیټ نه په فایده اخلم زه خامخا د مختلف سایټ نه مواد راوچتوم زه خامخا چېرته د کتابونو نه حوالې راوچتوم نو بیبلیوګرافي دې ته ویل کېږي یو خو دغه شی چې کوم کتاب ته لیکي دا کتاب متعلق چې کوم انفارمیشن ورکوي په فرست پیج باندې چې ربي دا فلاني کس لیکلی دی دا ستا بیبلیوګرافي ده بل بیبلیوګرافي دې ته ویل کېږي چې تا یو بک جوړ کو پکې د کوم کتاب نه تا مواد راواخیستو د هغه کتاب د اتر د هغه کتاب د والیوم د هغه کتاب هغه حواله چې ته کوم ورکې چې ربي دا شی دا آرټیکل یا دا اسایمنټ یا دا پیراګراف ما د فلاني کتاب نه راوچت کړی دی دې ته ویل کېږي بیبلیوګرافي
نو دا هغه بیبلیوګرافي سیټینګ کول دي، هغه بیبلیوګرافي سیټینګ کول دي. څنګه کول دي سبا وایي. ٹھیک شو لکه زما بل باقي مری احساس دی. نن بخیر د کلاس لک شانتي وایو.